کجوان هر څومره نور سخت شي دا درمن زما ژوندون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور ابتداء تاسو په خدمت کې حاضر یم او الحمدلله څنګه چې زمونږ دغه د لا علاج بیمارانو یا چې کوم کونډې رنډې دي کوم یتیمان دي د هغې ترتیب شروع دی. د مې اټیا کې مو مور مو کو بیا مو د هغې نه بعد دلته کې څه یتیمانانو هغې له مو سره کې پیسې چا رالېږلې هغه مو ورته حواله کړې. بله زه شهرزاده حاجي صاحب په دې لار کې ولیدم زمونږ د دې روغانو باندې دلته د میرې باندې اوسېدونکي دی نام یې ګرامي شخصیت دی او زمونږ په کلي کې خلجي سپر سټور چې کوم شهرزاده حاجي صاحب دی الحمدلله الله دې خوشحاله ساتي. وقتاً په وقتاً مونږ سره خپل د وس مطابق امداد کوي. هغه راته وویل چې زمونږ په دې کلي کې نیاز علي شاه نوم یو کس دی او هغه انتهایي کمزوری دی او د شپږو کالو نه په کټ باندې لا علاجه پروت دی. لالا شپږ کاله د سره مې اوس خبرو کې چې شپږ کاله وشو چې دی مسلسل په دغه کټ کې پروت دی. د ګردو مسلې دي داسې ورسره بیا د جوړونو نورې بلا تکلیفونه مسلې دي او د ګټې وټې دغه یو ځوان دی صرف دا یو ماشوم دی. کله چې په کور کې مشر پرېوځي نو د کور هغه ټول کار چې کوم دی هغه تباه برباد چې دا ډېر ګران کار او نن سبا الحمدلله په ډېرو خلکو کې احساس شته او په ډېرو خلکو کې احساس شته نه. اکثر چې مونږ په کم لار باندې مزه سره تېرېږم نو په هغه علاقه کې چې زه ووینم داسې ډېر ښکلې بنګلې او قسمه قسم حالات په هغه لارو کوڅو کې پته لګي. خو حقیقت خبره دا ده چې په چا پرېوته په هغه پرېوته بس چې څوک ګیر شو په هغه ګیر شو. دوه درې خبرې ورسره کوم بیا د خپل تنظیم د طرفه ورسره لږ امداد هم کوم او ټولو مسلمانانو ته مې دغه درخواست دی چې اسم نشئ کولی پروګرام ځان سره شیر کوئ. د نیاز علي شاه د موبایل نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 0343 45 90 306 0343 45 90 306. په دې نمبر باندې ورسره رابطه وکړئ د خپل وس مطابق کله چا نه سم کیدی شي چې دا شپږ کاله وشو چې د هغه مسلسل په دې کټ کې پروت دی نو چېرې څه ناسم ورته وکړي شي چې انشاءالله تعالی دغه خپل کور چې دا کم خرچې دي یا چې دا کم معمولي ټکه پکه د دې چې کم د علاج دغه یو کیسه روانه دا ډېر اوږد کاري ځکه چې یو دوه درې سړي ته بیمار پروت وي نو هغه ډېر زیات هغه کور چې کوم دی په قرضونو کې ډوب شي بیا چې د شپږو کالو نه مسلسل یو سړی دغه شان پروت وي نو د هغه بیا حالات چې کوم دی هغه بیا بدتر شي. نیاز علي شاه څنګه ښه ښه څومره ټایم دی وشو؟ ما شپږو کاله شو. شپږو کاله مسلسل بیا د علاج ملاج څنګه کیسه کې داره بس دا کله څوک راکړي کله څوک راکړي بس نور زموږ زواس نه کېږي مکمل داسې ځمکه مکه هېڅ قسم څه خبره تر غوښتنه که نه هېڅ هم نشته بس د الله په اسره د الله په اسره راکړي او دغه ماشوم بس دی بس بار دننه کېږي او دی دغه بار دننه کېږي. تکلیف څه شي؟ تکلیف زما دی ګردو هغه شو زما د جوړونه بیمارې دي او مسلسل دا درې پیرې را باندې لکه بېهوشي راغلی هغې سره مې د خپو کار پرېښود. الله دې رحم وکړي. زمونږ یو ترتیب چې الحمدلله کم ځای ته موضوعونه زه تش نه ورتم زمونږ خپل یو سیسټم روان دی الحمدلله چې څه معمولي غونډه کې د خپل وس مطابق دغه 5000 روپۍ دي دا زما خپل تنظیم د طرفه دي زما پیسې زما خپلې نه دي دا پیسې چې چا دي هغې دوا کوو ځکه نن سبا یو روپۍ ورکول چې دا ډېر ګران کار وي خو زمونږ د کیمرې هغه کار دی چې مونږ کېدی شي الله پاک چې ته وجود ورکړي څوک پکې داسې الله پاک پېښ کړي چې یاره ستاسو غوندې خلکو سره الحمدلله داسې وشو پکې د دنیا خلکو سره قسمه قسم طریقو سره امدادونه وشو ډېر ښکلي امدادونه ورسره وشو مونږ مطمئن یو. نو دلته به هم سوال کوو چې الله پاک دې کړي چې دا څوک پکې پیدا شي تا سره د خپل وس نه سیوا امداد وکړي او ستاسو د کور چې دا کم کړمه دا کم تکلیف دی چې دا پرې روان شي. نو ټولو مسلمانانو ته مې دغه درخواست دی چې پروګرام ځان سره شیر کړئ. دغه د نیاز علي شاه چې کوم د موبایل نمبر دی به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 0343 45 90 306 په دغه باندې ورسره رابطه وکړئ او د خپل وس مطابق چې څومره هم د چا نه کېدی شي ځکه چې شپږ کاله ما وویل او تېره مخکې مو د پخپله مو وویل چې شپږ کاله مسلسل په دې کټ کې سړي پرېوځي دا سړی تباه کوي بیا په هغې کې روزمره روټین کې چې په کور کې شپږ اتلس کسان یا 15 کسان بیا د کور هغه خرچې چې کوم دي دا ډېر زیات ګران کار دا چې په چا باندې راشي په چا باندې پرېوځي په هغه باندې پرېوځي دغه یو ماشوم د کور سربراه دی او حقیقت ته که ورته وګورو نو شونډه هم لا نه ده شنه ډېر زیات پاک ماشوم دی. نو انشاءالله تعالی موږ به خپل کوشش کوو زما چې کوم وس زما چې کوم هغه منډه وه هغه ما وکړه نور په تاسو باندې پرېږدم چې دغه مسلمان دی زمونږ د کلمې رور دی د خپل وس مطابق ورسره کوشش وکړو په دغه نمبر باندې ورسره کنټیکټ وکړئ امداد ورسره وکړئ. ډېره مهرباني ډېره شکریه.